څو شیونه ذکر کیږي دا همیشه دپاره هر کال ذکر کیږي خو یوارې بیا دوباره تکرارا ذکر کوو چونکې پوښتنه یې زیاته کیږي. انجکشن روژې کې لګوای شو نه شو لګوای یا نور د شیونو شونه څه میډیکل دته لګوي که څه انجکشن دی سرنج دی دا ته لګوای شي روژه اوسه نه بتیلیږي او سیستاني په مطابق چاهې طاقت ولري ویلې نه وي یا صحت دپاره ګلوکوز ویل نه وي څه هغه درته لګوي هغه ته لګوای شي اگر چې مقوي و طاقت ولوي هغوی رهبر په مطابق هغوی څه که چیرې غذا ولوي طاقت ولوي نو هغه په کار دی ته نه ولګوي. رهبر مقلدینو ته هغسې ګلکوز هغه طاقت ولا دی یا خوراک ولا دی هغه لګول نه دي په کار اما هغوی سیستني څه فرق نه کوي. اندیشان سره کومه سپری څه سیلي وي دپاره استعمالیږي ځنه پیپړو مریضان دي سیلي وي مریضان دي دمې والا مریضان دي هغوی سپری کوي هغه سپری استعمالوای شي خو که چیرې صرف سیلي وي والا نلۍ ته سی هغه سیلي والا نلۍ سره کار وي. اندیشان سره سترګو کې یا غوږو کې دوایه د چاوای شم روژې میاشتې کې هغوی سیستني څه چاوای شي روژه اوسه نه بتیلیږي اگر چې هغه ذایقه حلق ته ورسیږي نه بتیلیږي روژه. او پیزې کې که چیرې دوایه چوم کوم مریضان دي چاوای شم هغوی سیستني چې چاوای شي خو شرط یې دا دی څه حلق ته په کار دی ونه رسیږي یعنې داسې ورته څه نه ملي څه مثلا هغه ته څملې ورته پیزې کې وچې هغه حلق ته راورسیږي په کار دی په ویلوړي داسې درکې سه وچه صرف پیزې هات کې پاتې شي حلق ته لوړه نه شي درسه بیا روژه نه بتیلیږي. دین علاوه کوم کسان څه پړشمای کوي نو په کار دا دی څه انسان پړشمي نه بعد مثلا پړشمای د وکړلو په کار ټوټپیسا وکړي هغه ټایم کې څه غوښو کې چې پاتې نه شي او که چیرې نه وکړلو مثال غوښو کې چې پاتې شوي دي وریځې ټایم هغه شی په کار دی بیا تیر نه کي څه کوم غوښو کې چې اوسه پاتې شوي دي که عمدن تیر کړل روژه یې باطله دی اما که سهون وسه تیر شول خولې کې چې پاتې غوښو کې سهون وسه تیر شو فرق نه کوي روژه نه بدلیږي. دین علاوه یو مسله دا دی چې ټوټپیسټ زه کوای شم روژې کې کوای شي روژې کې ټوټپیسټ خو کوشش وکړه څه حلق ته هغه ضرې نه ورسیږي مثلا دا څه کم مقدار کې هغه ملام استعمال کا او خولې کې څه کله ټوټپیسټ نه بسې بیا داسې یایي څه کار نه بسې بیا رو نه بسې په کار دی څه لوم ټوټپیسټ دی روی بسې بیا خولې ته نه بسې بهرحال او توکي زیاتې توکي څه هغه د ستیر نه شي استعمالوای شي. دین علاوه کوم بلغم څه خولې ته رسي آیا هغه روژه بتیلوي یا نه بتیلوي ای څه بلغم که چیرې خولې ته نه درغلی حلقه پورې و تیر د کړلو فرق نه کوي اما که خولې ته راغللو بیا هم احتیاط مستحب دی څه روژه نه بتیلیږي خو احتیاط مستحب دی څه توی کې که تیر د کړلو روژه بیا هم نه بتیلوي. اندیشان سره خولې کې کومې توکي جامع شوي وي هغه څه آیا روژه بتیلیږي نه بتیلیږي اگر چې زیاتې ویلې نه وي هغه د که چیرې تیرې کړلې روژه نه بتیلیږي ورسره. دین علاوه یوه مسله دا دی څه که چیرې یو کس دی بچی دی وړوکی هغه ته خوراک ورکوي مثلا چې ورته خولې کې وړوکی کوي یا پرنده دی مرغۍ ته خولې کې چې وړوکی کوي او بیا یې هغه ته ورکوي یا یو شی دی یوه خوراک دی مثلا مړی دی څکای شي که نه شي څکای دا درې شیونه ته کوای شي. وړه بچي ته مثلا یو شی دی وړوکی کوي خولې کې ورکوي مرغۍ ته چې ورکوي مثلا خولې کې ورته وړوکی کوي کوای شي یا یو شی دی څکي مړی دی څکای شي خو په کار دی څه حلق ته ونه رسیږي بس همدومره څه خولې حده پورې وي خولې حده پورې وي فورا یې چې کې توکې دې صورت کې تو روژه اوسه بتیلیږي نه. دین علاوه یوه مسله د هغوی سیستني دا دی څه روژې میاشته دی ګرمۍ موسم هم دی که چیرې چوک لمبیږي توی کې اوبو کې مثلا لمبیدای شي لمبیدای شي سار ډوباوای شي یا نه شي ډوباوای سار هم ډوبولی شي خو شدید مکروه دی هغوی سیستني روژه اوسه بتیلیږي نه اما رهبر والا مقلدین نور مجتهدان والا مقلدین یې څه نه دی په کار روژه بتیلوای شي یعنی پس دغه ځای کې احتیاط په کار دی کوم رهبر والا مقلدین دي یا نور مجتهدین لکه هغوی وحید خراساني
مقلدین دي هغوی ته نه دی پکار که هغوی سستنی ولی دي که هغوی سار ډوب شو روژه یې بطلیږي نه خو بیا هم مکروه دی. دین علاوه یوه ضروري مسله دا دی څه یو کس که روژې کې ولټۍ ورته راغللې آیا روژه بطلیږي یی څه عمدنې که ولټۍ وکړلې مثلا لاس یې خولې ته نه وبسلو حلق ته ولټۍ ورته عمدن راغللې قصدن دا کار وکړلو روژه یې باطله شوه. اما که بې اختیاره سهون ورسه ولټۍ راغللې روژه نه بدلیږي عیب نه لري فرق نه کوي روژه یې صحیح دی. اخري مسله